د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خله مبارک وایو حامدا و مصلیا اما بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پر اندازه برابر غټه شایسته خوشبوې خله و چې هر څومره بد زبانه او بد اخلاقه انسان به د مبارکي سپېڅلې خولې ګوله وخوړل له هغه څه به د ښایستو اخلاقو او ښو خبرو خاوند جوړ سو په بنده خوله به هم ډېر ښایسته معلومېدی. علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خوله مبارک کې یو څه غټوالی وو وصف نبی صلی الله علیه وسلم. امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک غټه خوله و. صحیح المسلم. نو علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې دا صفت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د فصاحت او بلاغت او ښه وینا څخه یعنی کوم کس چې په خوله کې غټوالی لري د هغه ښه وینا او خبرو کې لوړ مقام وي نو ځکه عربو به د هغه چا ستاینه کول چې په خوله کې بې غټوالی وو او هغه کس به یې بد یادوي چې خوله به یې کوچنۍ وه وصف نبي صلی الله علیه وسلم. علامه سید جعفر برزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوله مبارکه پراخه غټه ښایسته یعنی د خولې ټول اطراف یې ښایسته او ښکلي معلومېدل خو د پراخې خولې سره سره به یې په پوره خوله خبرې شروع کولې او ختمولې لکه دا روایت امام ترمذي رحمت الله علیه مبارک او نور کتابو هم ذکر کړی دي. علامه سید جعفر برزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې دا روایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پر فصاحت او بلاغت او پر خبرو باندې د پوره قوت دلالت کوي. عربو به هم هغه خوله ستایله چې غټه به وه ځکه چې په غټو خولو کې داسې پیاوړتیاوې پرتې وي چې هغه په کوچنۍ خولو کې نه وي وصف نبي صلی الله علیه وسلم. مولانا عبدالعزیز صاحب مبارک یو شعر ویلی دی تر مصریو لا شیرین دي ستا الفاظ تر مصریو لا شیرین دي ستا الفاظ تر ګلانو لا رنگین دي ستا الفاظ تر الفاظ د انس و جن او ملائکو تر الفاظ د انس و جن او ملائکو تر همو بهترین دي ستا الفاظ. نه بیریږم د رقیب د زهرا سواله چې د ژبې مې قرین دي ستا الفاظ پکښې نشته هیڅ دروغ و استهزاء عجب نور ثابت یقین دي ستا الفاظ. په هر ځای په هر دفتر په هر کتاب کې په هر ځای په هر دفتر په هر کتاب کې جلودار تل مر سپین دي ستا الفاظ. کشالې چې خوار عبدالعزیز د عشق خوري پاس پر زړه یې آتشین دي ستا الفاظ پاس پر زړه یې آتشین دي ستا الفاظ وما علینا الا البلاغ المبین.